د 2 کروڑ روپو د 2 کروڑ روپو د خزو لپسټک د بار ملک نه د میاشتې امپورټ کیږي. څه شي سمې وې لپسټک نوم زده کا. لپسټک د شونډو رنګ، د مخ رنګ، د نوکونو رنګ، د ویښتو سره کولو رنګ، کله تورولو رنګ. بیا ویښتو کې هغه کینچیانې ورکولې چې ګلګوتي شي، کله ځوړند شي، کله څه شي. د 2 کروڑ روپو د میاشتې لپسټک امپورټ کیږي د بار ملک نه. که زمونږ دا ښځې چې دي نور څه نه دا د نوکونو شیخ والي سور رنګ. د ښځو ته ووایئ، ښځو ته دا زما کیسټې لرې لرې ځي، دا ټولې ښځو ته یې واوروئ ظالمان. ښځو ته ووایئ چې ته زما ښځه یې که د بل چا ښځه یې. به وایي چې ستا ښځه یې. وایي چې زما ښځه یې، قرآن راواله ورته په لاس کېده چې په دې قرآن مې دې ووایي چې زما بې سرخی نه داسې خوښی چې مړیم در پسې، خو ما مه تاواني کوه. قرآن ورته وخورئ، بیړم غرقه شه. کورونه یې دله وران کړه، بیړه یې دله غرق. یو بټوه چې ولاله په ترخ کې چې اچولي دي دڼدڼی ته چې دا ځان سره یې ګرځئ. ته د 900 کلرکې ښځه دې د 700 بټوه غواړي درنه. مسله خدا ده چې څه بیا مو مې او د 10 روپو نه قیمت زیات وي نو یو کال به ساتي چې کمالی کې پیدا شي چرته. مسله خدا ده. یا به په غزه باندې आवाज کې چې مای چشه مامون ته ده چانه خورک نه ده، په غزه به आवाज کې کله سو نزیاتو بیا به یو کال ځان سره ساتي. کال پسې بیا که غریب وي په خپل خیرا ولا کینی د خدای په نامه ورکا، بیا که مالک پیدا شو نو د ځانه به ورکه. مسله خدا ده، هغه په خپکه ناوسم چې مال هغه بزرگ په مخ راشي نو ورته دا شعر وې. تاسو خیال راغی اوس مونږ څنګه یو چرګه یو سړی بیا مونږ ته چرګه نو چا ورته وی چې چرګه خو دې بیا مونږ ته خو درې आवाज بکې چې دا چرګه د چا ده. اوس خو چرګه مونږه مومو تاسو یې مومئ. اوس خو د انګریزي چرګو زمانه ده. خیر هغه زمونږ په دې بلاکه کې داسې خلک هم تیر شوي چې ټوغکي مرض براغه او چرګې به د شپې مردارې شوې، خلکو به بار په ډیرانو غورځول، هغه خلکو به راټولې کړې، سر به تې غوس کړو، سپینې به کړې او هوټل والا ته به ورکړ، په هوټلونو به خرڅې. دام په دې مسلمانانو کې تیر شوي، تیر شویم دی او فلال شتا. قسم په خدای دی چې دی مسلمانان د سپي غوښې د ګټ په نر خرڅ کړي دي په دې قوم باندې. د سپي فلال یو بزرگ دلته شتا چې د مردار اسپې غوښې د غټې غوښې په نر خلکو باندې خرڅ کړي. چې ماله په مخ راشي زه لاس نه ورکوم، سلام راته وکړي خو زم لاس را نه کړي، مردار اس په مې را یاد شي. داسې نشته. هغه کوم ظلم دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی، کوم ظلم دی، کوم زیاته دی چې دې قوم سره مونږ نه دی کړی. دلته یو مشهور کبابي دی، خلک ډیر زیات ورزي، پلانې کبابي، پلانې کباب خو ستاسو خوښ داغه ځای سره موټر پایا پرچن شو.
التمیخي ولاړی ما غسړی نه تپوسو کو مالک د میخي ویجی میخي ډیری دي خو ګرانیم دي او هغه ورځم یو میخه مردار شو مال بیا دې پیسې وکړه چې مردار شو ول دا جوړ کړه او بیا کبابو کې خرڅ کړه ما مردار میخه ویلا والله چې مردار ہے هغه کم ظلم دی چې د چا په وسبر شوی دی او سرپای پی کړی دی کم ظلم نو عزیزانو زمونږ حجاج ابن یوسف وغیرہ دغه رستو ظالمان هیر شو چې بالکل د پاکستان ظالمان میول دین د پاره چې دا څومره لوی موزران دي او څومره لوی ظالمان دي الله دې امان راکړي نواز شریف دروغ ویلیو دروغ شریعت بل په دروغ قوم دوکا کړو د حشر او د انجام بتا سو ګوري ملکی حالات ورته وګوري دومره خراب دي چې الله دې امان راکړي اے شی په امن کې نه دی اے نه راټینګولې مونږ لګیایو په څه قهر اخته ملک لگیا دے د بی دینه او د تباہی سیلاب اغسته دے روزانه پکې د قوم تباہی کیږي لگیا دے مونږ په څه قهر اخته